په دې نن دور کې چې د مسلمان دعا نه قبلېږي، د مسلمان په ازمایښونو کې دا نښتې یو طرف زلزلې، کله ناکله سیلابونه شي، کله یو افت او کله بل افت، دعا نه قبلېږي. مین وجه څه ده؟ الله رب العزت پیغمبرانو ته فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیغمبرانو تاسو پاکیزه اشیاء خورئ، حرامونه ځان ساتئ، پاک خوراک کوئ، واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. ګوره لاول الله خوراک پاک ذکر کوي، بیا پسې نیک عمل ذکر کوي. دې نه پته لګي چې کله د انسان خوراک پاکي، کله د انسان سکاک پاکي، کله د انسان کپړه پاکي، حلال پیسو باندې اخستي، نو بیا الله ستا عبادت قبلېږي. او چې کله دا هر څه مرداري خوراک شو، دغه کپړې شوې، سکاک شو، ستا تګ را تګ د په حرامو پیسو باندې، نو بیا عبادت دعاګانې د انسان نه قبلېږي. ځکه په دې انسانانو باندې دا آفتونه راځي، دعا نه قبلېږي. په مشکلاتو کې، په مصیبتونو کې وجه دا ده چې دیو 24 غنټې په حرام مال پسې مبتلا یې. هر یو کس کوشش دا کوي چې په اسانه باندې وګټي، او حرامو ته هر یو کس ټپ والی، هر یو کس حرامو ته پروت دی. دی وجې نه پاک اشیا خورئ. لږه زندگی ده، قسم دی بیخي کمه زندگی ده. حلال پیسو د کار لکوي، الله رب العزت په نه خوشحاله. ځکه حدیث کې راځي الکاسب حبیب الله، کار کوونکی د الله دوست دی. نو کار کوي، الله رب العزت په نه خوشحاله. حلال پیسې ګټئ، حرام پسې مزئ. څوک چې حرام کوي دا غیم پرېږدئ، هغوی خوراک هم تاسې مه کوئ، ځکه الله رب العزت په دعاګانې قبول کړي. او چې کله نه الله راضي شه، نو الله نه وغواړه، د هغې په 2 چنده په 10 چنده به الله درکړي.